دا حق د مینا دی دا حق د مزدلفي یو دوه امرونه بدل کړي او دویم ځای مینا ده دویم کوم ځای دی چې دا قربان غتلی چې لاړ شي توکل او مینا ډېر لوی علاقه دا هغې په سجدې کې تاسو په باندې ملګري د علم اجتماع تللي هلته کې شی وکړی او چې کوم ځای کې څلوېښت زره کسان دي 50 ډېر لوی میدان دی او بیا د مزدلفې نه عرفات تقریبا اوري چې دا حق د مینا دی دا حق د مزدلفې دی دا عرفات او د مزدلفې نه نسواري رنګ عرفات ډېر رسول دي نهایت عرفات ډېر ژر وګړي ډېر وګړي دي چې کوم رنګ وګړي ډېر وګړي دي اللهم اغفر للمهاجرين او یو دوی اللهم اغفر للمقصرين چا وخت یو نشه کم وي من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زه احمد جان پرنسپل کریم پبلک سکول اینڈ کالج مخاطب یم منګه د حاجیانو دا ټریننګ تقریبا د گزشته 18 کالونو دا دلته روان یو د حاجیانو صاحبانو خدمت کوو او خالصتا د لپاره د الله د رضا لپاره او مخکې به تعداد د دې ډېر زیات او سخت کال تعداد کم دی او انشاءالله کومې پورې چې جمع دیو نو دا خدمت به کوو او په دې کې هېڅ څه نشته خالصتا دا دی چې الله د رضا دپاره دی او د دې ټریننګ مونږ ورکوو صاحبزاده صاحب دي اقبال صاحب دي دوی په دغه خپل دغه مناسکو باندې دغه کوي او زموږ انتظامیه د دوی خدمت کوي او د دغه خدمت د رب نه مونږ دغه غواړو بس رحمان الرحیم زه صاحبزاده ټریننګ کوارډینیټر خبرې کوم نن زمونږه د حج ډایرکټریټ پیښور او د منسټري ریلیجیس افیر اینڈ انټرفیث هارمونی د طرف نه په ټوله صوبه کې کې پی کې زمونږه 18 ټریننګونه شروع دي هغې کې تقریبا یو څلور مخکې شوي دي او نن په 400 مردان بجوړ بنیر او په دغه کې په مردان کې زمونږه ټریننګونه جاری دي او دا ټریننګونه د وزارت مذهبي امور د سرپرستۍ لاندې ان شاء الله کیږي زمونږ مکمل یو ترتیب دی او په هغه ترتیب باندې مونږه د ګورنمنټ د طرف نه په مختلفو علاقو کې دا ټریننګونه کوو سکال زمونږه د کې پی نه تقریبا 15000 کسان روان دي او دې 15000 کسانو ته مونږه 18 ټریننګونه ارینج کړي دي چې په هغې کې مختلف علاقې محبوب شامل دی کوارټم شامل دی او بنو 400 مردان بنیر دیر لور دیر اپر او چترال دې ټولو کې الحمدلله زمونږه سباله آخري ټریننګونه اختتام ته ورسي او دا ټریننګونه د اجانو صاحبانو د مفادات لپاره چې په هغې کې مونږه د حج عمرې د تربیت د مناسکو نه علاوه هغو ته په انتظامي امورو کې د سمارټ انډرایډ موبایل دی دا هغه موبایل د سعودي عرب نه چې کوم انفارمیشن موږ تعلیمات راغلي دي د هغې تعلیماتو په رڼا کې هغو ته د توکل نه او د اعتمر نه د دې دواړو اپلیکیشن په ملټي میډیا باندې تربیت هم ورکوو او زما دا امید دی چې انشاءالله دا تربیت به د دیو دپاره انتهایی یعنی اهم او ضروري دی او دیو امید دی چې موږ تپوس کوو نو ډېر زموږ ملګري په هغې باندې الحمدلله پوه شوي او دلته مو ټریننګ ورکوو او دې نه علاوه زمونږه په مکه مکرمه کې په مدینه منوره کې په بلډینګونو کې باقاعده منسټري والا معاونین ساتلي دي دا به زمونږه دې اجیانو ته هلته هم د دې اعتمرنا او د توکلنا اپلیکیشن چې هغه د رش د بچ کېدو دپاره ګورنمنټ سعودي تنظیم کړی دی نو دوی ته موږ وایو چې تاسو به ټچ موبایل انډرایډ موبایل ځان سره وړئ او ان شاء الله هلته به تاسو ته د دې ډېره فایده ملاویږي ثانک یو شیطان د زوال نه وړاندې ولې د ټولو حکومتونو
بیا که په دویم وړي نو تاسو به غټ شیطان ته ځان ورسوئ تر هغه دې ساده اوبو باندې به سر پرایي صابون وغیره باندې استعمالوئ ځکه که خدای حرام کې صحیح ده دا شراب دی پاخه مزېدار د مشه ریلیکسه او دې نه پس به تاسو قرباني به کوئ څه به کوئ که چا حکومت سره داخل هر سړی به ګورې ځان خپله شیطان زنانه به هم ځان لري سړی به هم شیطان و رضوان الرحمن د دې معنا ده چې شیطان دې ذلیلې شي د اجازت شته نو کله تاسو کټیر څنګه وکړو نو خو به خرج وشي دا مزل کوي نو اوس دې نه وایي دا درې څلورې به تاسو ځان سره چې کپلوړي او ما خپله مینا کې سیمو کې به اوس لوګي ځانه خو یې مې ځان سره یو ځامینو شي چې کله آی او له سره بیا ورغړي کېږي او چاته باندې مکه مکرمه ته سره لپاره باندې طوافي دا خبرې ووري حج کې درې فرض حج کې څو فرض دي حج کې څو فرض دي ما سره وایي حج کې څو فرض دي درې رومبه فرض حج شي لکه څنګه تاسو وګورئ عمره کې احرام مو تړلو او سره د عمرې نه دوکو او لبیک هم ویلو دا چې حج شي با چې تاسو حج تمتع ذکر کوي تاسو با په اومه ذل حج ماښام یا اتمه ذل حج سحر باندې با چې کوم دې په خپل بلډینګ کې غسل وکړي احرام به واچوي او د حج نیت به وکړي چې الله ما د فرض حج نیت وکړو دې قبول کړي چې راته آسان کړي او ورپسې به درې ځلې شوی لبیک ووایي لومبه فرض به ستاسو کله ادا کېږي 7 ذل حج ماښام باندې یا 8 ذل حج سحر باندې لومبه فرض داسې دویم فرض حج کې د عرفات په میدان کې وقوف کول وقوف عرفات د عرفات په میدان کې ایستارېدل حاضري کول الحج والعرفه حج څه شی دی د عرفات په میدان کې د حاضرۍ نوم دی خو په کوم ورځ باندې په نهمه ذوالحجه په کوم تاریخ باندې نیت به په 8 تاریخ کې او عرفات به په کوم تاریخ دی په 9 باندې په 9 ذوالحجه خبر باندې پوښي رايو ور پسې را پرای رومبه احرام دے نیت لبیک رومبه پر 7 یا 8 ذوالحجه دی دیم په 9 ذوالحجه دی دیم فرض بسا حکم دی کېدای کی په عرفات او د یا صافي عرفات د مکه مکرمه تقریبا 900 کیلومتر لري خبر باندې پوښي باندې سره وي چې په مکه مکرمه کې لازم حج وکړي حج بدیونی چې حج لپاره به 900 کیلومتر لري چې عرفات په میدان کې په نهمه ذوالحجه هغه میدان حج کې ورننوزي او وخت په میا صافي چې د وقوف عرفات ټیم څو وخت دی وخت د زوال نه پس شروع کیږي تقریبا 20 منټ او 2 بجې به راځي او چې زوال کیږي نو تاسو د غرمې نه والا د ماښام پورې د عرفات د میدان نه بازار نه وباسئ دا رکن اعظم دی او دا حاضري به تاسو په عرفات کې د غرمې نه تر ماښامه پورې ضرور وي که یو سړی د ماښام ورپرې واټنه وړاندې د عرفات نه راووتو نو ده باندې به بیا دم راځي څه به رانیسي نو دې لپاره دویم فرض حج کې څه شی دی د عرفات په میدان کې په نهمه ذوالحجه د غرمې نه والا تر ماښامه پورې هسې وخت وایي تر صبح صادقه پورې دی خو تاسو به ضرور د غرمې نه تر ماښامه پورې دا وخت ضرور د عرفات په میدان کې تېروئ نو دا دویم فرض شو که یو سړی فرض که ماښامه پورې عرفات ته ونه رسېدو په نهمه ذوالحجه د احرام کې د جدې نه را روان شو مکې مکرمې ته راورسېدو او د شپې 12 بجې عرفات ته ورسېدو یا د سهار د اذان نه وړاندې ورسېدو او هم د حج که یو منټ لږ عرفات په میدان کې دی د سهار د 10 ذوالحجې د صبح صادق نه وړاندې ورسېدو نو د ده وقوف وشو خبره باندې پوه شئ نو دویم فرض د حج چې کوم رکن اعظم ویل شي وقوف عرفات او دریم فرض حج کې طواف زیارت دی دریم فرض څه شی دی وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ په صورت حج کې ذکر دی د دې نه مراد طواف زیارت دی طواف زیارت به په 10 ذوالحجه کوئ په کوم تاریخ به کوئ یا که په 10 مونږ به 11 ذوالحجه وکړئ او که په 11 مونږ کو نو 12 ذوالحجه ماښامه پورې به دا کوي د طواف زیارت لپاره 3 ورځې دي څو ورځې دي 10 ذوالحجه 11 ذوالحجه او د 12 ذوالحجې تر ماښامه پورې د طواف زیارت وخت شروع کېږي د 10 ذوالحجې صبح صادق سره او وخت کله ختمېږي د 12 ذوالحجې ماښامه پورې که چا دا 3 ورځو کې طواف ونه کړو چې لیټ شو نو طواف به کوي
طواف پرې وشو خو یو ګډ والا دی ځکه چې هغه وخت په دې ډیرو کې کول واجب وو تا نه واجب پاتې شو نو ته به څه کوې دم به ورکړې او که چا دا طواف ونه کړو ورانو نو حج یې ونه شو خپله بیبي بې حرامه شوه دوباره به ځي او دا طواف به کوي خبره باندې پوه شئ که نو حج کې ما تاسو ته فرض بیان کړ درې لومبی فرض حج کې احرام تړل دي نیت کول دي لبیک ویل دي دا به کله کوئ 7 ذوالحجه ماښام باندې یا 8 ذوالحجه سهار باندې دویم فرض وقوف عرفات دی د عرفات په میدان کې حاضري ده دا کله ده په 9 ذوالحجه باندې په کوم تاریخ باندې 9 او وخت راته ما وښودو د زوال نه دې وخت روږدي تر څو به صادقه پورې ټایم دی نو تاسو به د زوال نه والا تر ماښامه پورې د عرفات په میدان کې ضرور وخت تېروئ لکه څنګه ما دغه ژړ بوټ کې دننه به ننوځي هله به دې وقوف کېږي که بهر دی د عرفات نه بیا دې وقوف نه کېږي دریم فرض حج کې طواف زیارت دی د الله د کور طواف کول د هغې لپاره ورته ما وویلې چې د 10 ذوالحجې نه والا تر 12 ذوالحجې ماښامه پورې کولی شي خو کوشش به کوئ چې په 10 وکړئ نبي علیه السلام په 10مه ذوالحجه طواف زیارت کړی و د اختر کور یې کړی نو دا درې فرض ورته یاد شو که نه دا که ښایي یاد کړئ او دې سره شپږ واجبات دي حج کې څو واجبات دي شپږ او ومې زموږ په مسلک کې ترتیب دی چونکې موږ ټول حنفي مسلک باندې یو نو موږ د خپل یا ساتئ د خپل مسلک مطابق به حج کوئ هلته به درته څوک دا وایي چې دا وکړه دا وکړه تاسو ماشاءالله د لویو علما کرام ته ورور مفتي عبدالله شاه صاحب ماشاءالله الله دې ورته ډېر عمر ورکړي هغې داسې لویو علما دلته مولانا شیخ ادریس صاحب دی نو د دې خپل علماو چې دې ته کوم ترتیب وښایي یا دلته د موږ کوم ترتیب ښایو په دې طریقه باندې به حج کوئ اصلا چې لاړ شئ ته ورته لکه دا وکړه دا وکړه حج به درنه ګډوډ نو زموږ په مسلک کې چې کوم دې ترتیب هم واجب دی نو شپږ واجبات دي او اووم څه شی دی ترتیب دی لومبی واجب د حج په واجباتو کې وقوف مزدلفه ده او مزدلفه کې د سهار د لمانځه نه پس لږ ایسارېدل نیمه ګنټه 20 منټه ستاسو به ګوره د غټ اختر شپه به ستاسو په مزدلفه کې وي چې کله سهار اذان وشي د اذان نه پس تاسو به لمونځونه وکړئ په مزدلفه پولو میدان دی د لمانځه نه پس به لږ کښېنئ یو 15 منټه د الله ذکر وکړئ بس دا لومبی واجب قرآن پاک کې ذکر دی فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام الله به وایي چې عرفات نه واپس راشي مزدلفې نه دلته زما ذکر وکړئ نو لومبی واجب د حج په واجباتو کې وقوف مزدلفه ده په مزدلفه کې د سهار د لمانځه نه وروسته لږ ایسارېدل دویم واجب 3 ورځې یا 4 ورځې شیطانان ویشتل دي 3 ورځې خو به خامخا وي د 3 ورځو نه مراد دی 10 ذوالحجه 11 ذوالحجه 12 ذوالحجه د غټه خرڅ کول باندې هم شیطان وي او د هغې نه پس 11مه ذوالحجه باندې هم 3 واړه شیطانان وي او په 12مه ذوالحجه هم شیطانان وي دا 3 ورځې خو به خامخا وي او د 14مې ذوالحجې شیطانانو ویشتلو کې ثواب شته پوز ویشتل ثواب دی او قرار یې ګناه پکې نشته دی فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى الله باب وایي که چا جلدي وکړه په دغه ګناه نشته او په څوک حساب شو د 14مې شیطانانو ویشتلو د څوک حساب شو نو دا د تقوا نه ده نو کوشش وکړئ که خیر چې کوم ورغو کې همت وي په 13 باندې مرمي شیطانان ویشتل پرې کې ثواب شته نو دویم واجب حج کې شیطانان ویشتل دي او دریم واجب حج کې قرباني کول غټ بالا نه وایي چیرې بالا نه وایي دې ته ګورئ دمې شکر ویلی شي دا د حج خپله قرباني ده الله له باندې فضل وکړو په یو سفر کې دې عمره وکړه حج دې وکړو یو ګډ به الله تعالی کې د شکرانې په قرباني دا ګورئ هغه قرباني نه ده چې کوم موږ د غټ اختر په موقع باندې کوو هغه تاسو باندې ځان ته واجب ده مالداره خلک دي اب هم کوئ